पाकिस्तान में मुकाबला अफगानिस्तान सीरीज را روان دی. पाकिस्तान में मुकाबला अफगानिस्तान ट्राई नेशन सीरीज را روان دی چې دې سیریز ته د افغانستان کلاړیان ډیر زیات ایکسایټډ دي، ډیر زیات خوشحال دي، وغي په دې تمه دي چې موږ په پاکستان له شکست ورکو وروره. ای ډیر جذبه کې دي، ډیر جوش کې دي د افغانستان کلاړیان او پکار هم ده لکه دا څه غلطه خبره نه ده چې ولې جوش کې دي، ای ولې د پاکستان خلاف جوش کې راځي. نو بل طرف لکه موږ د پاکستان تیاری وګورو، نو پاکستان هم خپل تیاری د دغه ایشیا کپ د پاره او دغه ټرای نیشن سیریز د پاره خو مکمل روانه کړې ده. خو راشد خان یو بیان جاری کړی دی د پاکستان د میچز حواله سره. پاکستان او د افغانستان به په ټرای نیشن سیریز کې 2 میچز کیږي او که بیا پاکستان او افغانستان دواړه فائنل ته کوالیفای شو نو بیا به 3 میچز کیږي. لکه د ایشیا کپ نه مخکې به د پاکستان او افغانستان 2 میچز کتونکو له ملاویږي او که فائنل له دواړه لوبډلې کوالیفای شو نو بیا به 3 میچز کتونکو له ملاویږي. نو ډیر اهم او ټي 20 میچز دی وروره، دا ټي 20 سیریز دی. نو ډیر اهم میچز به، ډیر ګرم میچز به چې کلاړیان هم ایکسایټډ دي، فینز هم ایکسایټډ دي، تماشایان هم ایکسایټډ دي. چونکه زما د ویډیو مقصد څه نفرت خورور نه دي، زما په ویډیو کې همیشه د دواړو ملکونو پښتنو ته یو د مینې پیغام پروت وي. خو راشد خان بیان جاری کړی چې د دې سیریز حواله سره د پاکستان د میچونو حواله سره راشد خان ویلي دي چې وروره موږ په پاکستان سره چې کم 2 میچونه دي نو دا به موږ ګټو جی، دا به موږ هیڅ کلم نه الو کو چې دا میچونه موږ نه پاکستان وګټي، لکه مکمل کوشش وکړو. نو دا خو به پاکستان ټیم هم مکمل کوشش کوي، دا خو به د یو ای ټیم هم مکمل کوشش کوي، لکه هر لوبډله به کوشش کوي چې موږ میچ وګټو، هر لوبډله به کوشش کوي چې موږ میچ وګټو. ایون د یو ای لوبډله به کوشش کوي چې موږ پاکستان نه 2 میچونه وګټو، پاکستان هم کوشش کوي چې موږ د افغانستان نه 2 میچونه وګټو، پاکستان هم کوشش کوي چې موږ د یو ای نه 2 میچونه وګټو، یو ای هم کوشش کوي چې موږ د افغانستان نه 2 میچونه وګټو. او یو ای به صرف او افغانستان به صرف د پاکستان خلاف کوشش نه کوي، اب د یو ای خلاف هم کوشش کوي چې موږ د یو ای نه هم د 2 میچونه وګټو. خو ټورنمنت چې کوم را روان دی، ټرای نیشن سیریز چې کوم را روان دی، ګرم میچز بکیږي. راشد خان دا بیان هم جاری کړو چې د پاکستان لوبډله چې کومه دا غسل کمزوري لوبډله نه ده، لکه هغه به مونږ انډر اسټیمیټ کوو نه. که هغه تیر شوي زاړه ریکارډونه چې اوس کم کرنټلی د هغې ریکارډونه خراب را روان دي، د هغې ټیم په فارم کې نه دی میچونه بایلي، خو بیا به هم مونږ پاکستان انډر اسټیمیټ کوو نه. د پاکستان په ټیم کې داسې کلاړیان شته چې هغه سنګل هینډډلی میچ په یوازې باندې ګټلی شي. د پاکستان په ټیم کې، د افغانستان په ټیم کې هم داسې کلاړیان شته چې په یوازې میچ ګټلی شي، که بالر دی او که بیټسمین دی. نو د دواړو ترمنځ به ګرم میچونه کیږي. تماشایانو ته، فین فالوورز ته د ما ریکویسټ دا دی چې څومره هم د افغانستان کرکټ مینوال دي، د پاکستان کرکټ مینوال دي، د خپل لوبډلو سپورټ خبر پورو کوي، په ګراوند کې مو کوي، د ګراوند نه بهر مو کوي، خو یو بل سره جنگ جګړې مه کوئ، مه په ګراوند کې مه د ګراوند نه بهر. که چېرې دا جنگ جګړې دغه رنګ کنټینیو وي نو ډېر زر به داسې وشي چې د پاکستان او د افغانستان میچ به وي خو تماشایان به ورته نه پرېږدي. ځکه په انګلینډ کې چې کله مخکې میچ او پای کې جګړه شوې ده، په یو ای کې د پاکستان او افغانستان چې کوم میچونه پای کې د تماشایانو جګړې شوې دي چې پکې ګراوند لم نقصان ورکړی دی، پکې بهر اف ای آر هم شوې دي. نو بیا به که چېرې دا جنگ جګړې دغه رنګي وي نو ډېر زر به بیا داسې وشي چې ګراوند به تش وي، بس دواړه ملکونو کلاړیان به لګیا وي او تماشایان به ورته نه پرېږدي. خیر دې حوالې سره ستاسو سره ده کمنټ لازمي وکړئ.